أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. صدق الله العظيم. سورة بقرة لنبے سپارہ او 116 نمبر آیات مبارکہ. مخی آیات مبارکہ کہ اللہ رب العزت فرمائل وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ. کہ مشرق او مغرب ہر طرف تا ټول طرفونه د الله دي. تاسو کم طرف ته مخ کوئ نو هغه طرف ته به الله رب العزت موجود مومي او موجود دی. دی آیات کی چې کوم مذکور دی په دې کې الله رب العزت د یهودو د نصاراو د یو غلط اعتقاد او د عقیدې د هغې تذکره کوي. داوی دا خیالو او دا بیوی یهودیان بیوی چې عزیر علیه السلام دا نعوذ بالله دا الله زوی دی، او دارنگی نصاراو با حضرت عیسیٰ علیہ السلام یادو چی دادا اللہ زوی دی. دا قرنگ مشرکین بوی ملائکی دا اللہ لون دی، اللہ دا آغی تردید کڑی دی. دل دا ہم با مختلف زینو کی ہم کڑی دی. اللہ رب العزت سورت اخلاص کی فرمائی لم یلد ولم یولد. اللہ دا ذات جنا اچانا پیدا دی اور نہ سوک پیدا دی. مکمل دا ہر سی نبی اوپر چنی زامن شتا او نی نلون شتا نی مور پلار شتا. دا انسان درې قسمه دا رشتی یو دی دا چانه پیدای اللہ دا آغی نفی ام کړی دا چاہتا دا مور پلاری. دویم دا دنسوک پیدای اللہ دا آغی نفی ام کړی دا. یو داسی چې دا همسر او هم پلا او دا په مقابله کې برابری الله دا غي نفي کړی دا چې نه تسوک اعلاشتا نه تسوک په اولاد کې یا اولاد نشتا او نه سوک همسر او برابر شتا. ولم يكن له كفوا احد سوک همسر هم نشتا. الله رب العزت د يهودو دغه عقیده تردید کی. فرمائے وقالوا ویدا یہودیان و نصارا اتخذ اللہ چا اللہ رب جو کڑی دی ولدن زامن انسان لے اللہ زامن نیولی دی ان دا زامن دی. ما تاستوی حضرت عزیر علیہ السلام با یہود یادو ویدے زوی دی او دارنگی نصاراو با حضرت عیسیٰ علیہ السلام یادو چدائی زوی دی. او مشرکین دا عرب اوی با ملائکی یادوی دے لون دی. اللہ دا آئی با یو بلجا کی جواب کړي وی عجیب خلق تی دا څنګه سوچ دی
د خپل ځان دپاره زامن خوښوي او ما دپاره یې لوڼه خوښې کړي دي ملایکي لوڼه دي ملائک فرشتې یادوي چې دی لوڼه دي بهرحال الله فرمایي سبحانه چې الله رب العزت پاک ذات دی د دې هر څه نه پاک دی چې الله رب د هر څه نه د داسې خبرو نه پاک دی بل له بلکې دا الله دپاره دی ما فی السماوات والارض څه چې په اسمانونو کې دي او څه په ځمکه کې دي څه اسمانونه او څه ځمکو کې دي دا ټول د الله دي دا ټول د الله دي واذا قضى امرا كل له ټول دا الله رب العزت قانتون فرمان بردار دي دا څنګه ده چې دا الله دي ځمکه اسمانونه دریابونه سیندونه هواګانې په دې ټول د الله تصرف دی خدای فرمان بردار دی څه غواړي په دې کې څنګه تصرف کول غواړي یا څنګه حکم کوي اقا حکم دا کائنات هر یو ذره مني کائنات کې غټ مخلوق ته کور کوټې دي ټول مخلوقات دا ټول الله پیدا کړی دي په دا د الله دي او په دې باندې دا فرمان بردار دي مطلب دا دی که څه حکم ته الله وکړي هغه مني دومره لوی اسمان الله ودرولې حکم یې وکړی دی ودرېږه پسې ولاړ دی نه د درنوالي د وجې را پرېوځي او نه را پرېوتي شي او نه را پرېوځي د الله د حکم نه بغیر نه د زوړ کېدو د وجې نه راغورځېږي چې ډېر زوړ شو د کله نه د اسمان الله رب العزت چت ګرځولی دی اوسه پورې دی دغه رنګې په کائنات کې هر یو شي د الله په حکم باندې حکم مني او فرمان بردار دي نور ته وګورئ د ځمکې نه په څومره ګونه دا غټ دی خو دغه انور تاسو یو ورځ داسې نور نه راخیږي نور د مشرق د طرفه راښکاره کېږي نه ولې خپل خوښه ده نه د الله په خوښه باندې د الله په حکم باندې چلیږي دا دومره کائنات د الله په حکم چلیږي مونږ هم د الله حکم منل پکار دي مونږ انسان شپږ فوټه بدن دی د الله نافرمانی کوي هغه مخلوقات چې د انسان نه په زرګونو ګناه غټ دي په لکونو ګناه غټ دي په کروڑونو ګناه غټ دي هغه مخلوقات د الله نافرمانی نه کوي د الله فرمان بردار دي نو الله فرمای کل له قانتون ټول د الله رب العزت حکم منونکي دي بدیع السماوات والارض پیدا کوونکي د اسمانونو او د ځمکو دی الله رب العزت داسې ذات دی چې ځمکې اسمانونه الله پیدا کړي دي بیا الله فرمای واذا قضى امرا اور کله چې الله رب العزت اراده وکي امرا د یو کار فانما یقول پس بشک الله رب العزت ویله هغه ته دا کار ته کوم شي اراده وکي چې دا وشي ایته الله فرمای کن چشا فیکون پس هغه شي چې کوم شي الله اراده وکي دا الله اراده د شي وجود دی د ما او تا تفاسیر او ذکر کړي تفسیر بیزاوی د از موږ د مثال ذکر کړي دی چې الله وی شاه دا شم نه وي بلکې الله چې کوم اراده وکي دا کار کول غواړم بس هغه کار د خپل وجود ملاوي دا الله اراده اساس ته وجود ملاوي خدای ما او تا صرف اسه مثال ذکر کړي الله فرمای کن شاه نو هغه وشي محترم الله رب العزت فرمای بدیع السماوات والارض دا ځمکې اسمانونه په دې کې څه دي دا ټول الله پیدا کړي دي نو ما او تا په ذهن کې سوال راځي چې الله رب العزت دا څنګه ذات دی چې دا دومره غټ مونږ یو کچه کمره جوړو څومره په مشکل یې جوړو او الله دومره لوی کائنات جوړ کړی دی ځمکې او اسمانونه جنتونه دوزخونه دارنګي الله رب العزت کائنات کیسه سره دی پیدا کړی لوی لوی فرشتي پیدا کړی دي دارنګي
لوی لوی مخلوقات بیا نو زناور پیدا کړي دي د اوچې ځان نه دي لمدې ځان نه دي دا دومره مخلوقات څنګه پیدا کړه الله نو الله ذهن چې کوم سوچ راغلی دی هغه الله رب ختم کړ چې الله رب العزت د یو څه اراده وکړي بس بیا جوړېږي الله د ځمکې د جوړېدو اراده وکړه چې ځمکه جوړول غواړم پیدا کول غواړم الله پیدا کړه بس پای کې صرف د کن انتظار البته دا بېله خبره ده چې الله رب ځمکې اسمانونه په ورځو په وشپو کې پیدا کړي دي جوړ کړي دي الله پیدا کړي د هغې علما کرام ذکر کوي دا انسان ته د سبق دپاره چې دی یو کار کوي په جلدی او په تادی دی نه کوي بلکې یو کار کوي په دمه دمه په قلار قلار خپس حوصله باندې کار پکاري ترتیب سره پکاري بې ترتیبه نه پکار الله رب په هر یو چیز کې انسان ته څه سبق او څه حکمت پکې نو الله فرمایي وقالوا اتخذ الله ولدا او وی دا یهود او نصارا چې الله ځان له جوړ کړي دي زامن الله ځان له زامن جوړ کړي دي یې ځان له جامن ساتلی دي دا الله زامن دي سبحانه فرمای الله رب پاک دی ارسنا اداسي خبرونه الله پاک دی بل له بلکې الله رب العزت داغه د پاره دی ما کم سچې په سماوات په اسمانونو کې دی ول ارض او پزمکه کې دی الله رب العزت د پاره دار صدا الله دی کل له قانتون ټول د الله رب العزت حکم منون کې دی دا سچې پزمکه اسمانونو کې دی ټول د الله حکم مني بدیع السماوات والارض پیدا کونکو د اسمانونو او د ځمکو دی دغه الله پیدا کونکي د ځمکو د اسمانونو دی و اذا قضى امرا او ورکړه چې الله رب اراده وکړي د یو کار فانما یقول نو بشک وی له